السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم زیم شاجي. نن مونږه ازاخیل پارک چې د نوښار یو ډیر لوی، بلکې مونږ به دا ووایو د خیبر پښتونخوا یو ډیر لوی پارک و. دلته به یو رونق و، دلته به یو خندا وه، خلک به راتلل سیر و سیاحت دپاره. د دې علاقې خلکو دپاره یو ډیره لوی اپرچونټي وه، موقع وه. او دلته د یونیورسټي اف پېښور د هغوی ډیره لویه یو منصوبه چلېده. خو نن د دې پارک حالت هغه هم تاسو ته مونږ ښیو. تاسو ته به زمونږ شاته دا جنګلې په نظر راځي چې مکمل طور باندې هغه ماتې شوي دي، پته نشته چا وړي. شاهینجي په جي ټي روډ باندې په نوښار کې داسې لوی پارک او دا کم حالت ته ګورې، خلکو ته به یې هم ښیو. خو ته یاره حافظ صاحب زما په خیال دا خو مخکې ګورنمنټ کې جوړ شوی و لوړې ایم ایم اے ګورنمنټ کې دې افتتاح شوې وه، او دې کې بیا زما په خیال یونیورسټۍ والا بوټانیکل ګارډن و. ته ما دا وایه دې جنګلي خلک وړي یا جنګلو ته یې وښیه، جنګلي هم ټول نشته. او دې کې هغه قیمتي ګملې وي چې ګملې هم داري ماتې ګوډې پرتې دي. د خلکو ته به یو دغه ورکړو خواته چې ګوري دا قیمتي بوټي او نه، او داسې ګملې ته دی یو ځای کې احتجاج نه شي خلک راشي او توړ پوړ وکړي. نو دا هغه ګمله دا کم سے کم د 6000 روپو 5000 روپو د یو ګمله ده. دا ګملې داسې ماتې دي. څومره ښایسته غوندې پارک دی او دغه دی که نه چې د دې دا صورتحال دی نو اخر به څه کېږي. دا ګیر چاپېره جنګلي دی. دا دومره قیمتي بوټي دلته که تاسو وګورئ، صرف دا بوټي او د دې دا نظاره او د دې دا ګملې، دلته دا کجوري او دلته یو نباتات قرآن کې چې د کومو بوټو ذکر شوی د هغې یو مکمل باغ و. دلته لایبرري وه او دلته ډېر ښه، دلته جولې وي. خو وخت تر وخته اوس مونږ په روډ باندې تېرېدو نو ومو کتل، نو مونږ وی چې یاره دا دی خپلو مینهوالو سره شیر کړو. افتتاح کړی تختاغ او زه هم دا خو چانوار کړی یا خلک راغلي سم دا څه توړ پوړ شوی. اخر ته ما دا څنګه چللی دا خو دا توړ پوړ شوی. دا کوم حالت چې دی نو د دې داسې حالت ښکاري لکه چې خلکو څه توړ پوړ کړی. هر څه یې ترې نه وړي، ډېره غټه نه هغه کړکي مړکي هغه هر څه سامان ترې نه وړی دی. وګوره هغه چې کوم 2005 د هغه دی او یونیورسټي ده او دا بوټانیکل ګارډن. دلته ګرانو مینهوالو دا 2005 کې د بوټانیکل ګارډن افتتاح شوی و، او د هغه افتتاح او د هغې دا ګیټ او د هغې دا ګیټونه دلته دا فوارې پولونه څه شوه، بزنس پولونه څه شوه د دې نه. بزني خو ته هغه بزني خو هم وه که نه، پولونه به هم لګېدلي وه، څه شوه تارونه څه شوه. دا دې خلکو له پکار دي چې د دې تپوس وکړي. تپوس پیسو پې ته ما دا ووایه ځه دا خو ما دغه مخامخ دې کې لایبرري وه او ګیر چاپېره چې مکمل کمې جنګلي دي. ټول پوړې دا وګوره څومره دغه نو هغه ټول هر څه مات شوي دي په زور، لکه چې دلته کې د چا هغه ګیټ هغه څه دي هغه هم مات دي ټول پیسې ټول مات ګوډ دی. یار دا څنګه چل دی قسم درته خورم. هغه وګوره هغه کمره ته راشه وګوره هغه ته وګوره توړ پوړ چا کړی دی چې د داسې په جي ټي روډ باندې او داسې راغالي. نو خیر دا اوس وګورئ د دې دغه مخامخ دیوال چې ښکاري دلته هم جنګلې وې، او د دې بار چې کومه چار دیواري وه نو هلته هم جنګلې. دې نه ګیټونه خلکو یوړل، دې نه کړکۍ خلکو یوړې، دې نه دا باترومونه دي، واشرومونه دي، او د دې دا حل لکه چې د کس ته ګیټونه چا یوړی. یار دا وګورئ دا چې دا دلته نه دا د دې حل دی. دې سره سره که موږ تاسو ته وښیو نو دا مخامخ حال چې کوم دی دلته ډېر لوی لایبرري وه، هغې کې کمپیوټرې او ځای په ځای پکې داسې ځایونه جوړو چې هغې باندې ډېر غټې پیسې لګېدلې وې. د وخت مطابق هغه ټایم کې چې کمې پیسې په دې باندې لګېدلې وې نو هغه ډېر غټ اماونټ و. او دا نن که تاسو ته کمې کجوري ښکاري نو هغه ټایم کې ډېرې وړې وي. خو نن د دې نه څه خیال ساتلی شي او د کس ته لکه داسې کېدی شي چې
یو منصوبې تحت په دې باندې وخت تر وخته دې نه کله جنګلي وړل، دلته فرنیچر ماتول، دلته دا بوټي چې کوم دي نو دې باندې د حکومت پاکستان د قومي خزانې په کروڑونو روپۍ که مونږ ووایو دلته لګېدلې وې. دلته بوټانیکل ګارډن چې کوم نو هغه ګارډن کې هغه بوټي وو چې د قرآن مجید کې د کومو بوټو د جنتي د کومو بوټو قرآن کې ذکر و نو هغه بوټی په هغه ګارډن کې موجود و. هغه ګارډن څه شو؟ دا د دې دا دومره لوی دا چې څومره تاسو ته ښکاري. یو منټ دی دننه د ګیټ منظر دا دننه د ګیټ منظر او دا د پارک دننه حالت دا تاسو ته جي لا یو په نظر راځي. نو د نوښار خلقو له خصوصي طور باندې دا پکار دي چې د دې تپوس وشي چې زمونږ دا دومره لویه د تفریح مقام دا یو لویه اساسه دا ولې ویرانه ده او دا جي حالت زار کې ساروي ګرځي قیمتي بوټي خوري ساروي ماغري ګرځي. خدا وګوره جي دا سنگ مرمر دلته په دې فواره باندې لګېدلي او د هغې دا حالت دا جي دا مخامخ چې کوم حال دی ګارډن و دې کې باغونه و او چې کوم طرف ته ځئ نو تاسو ته به دا دومره لوی کجوري د کجورو دا بوټي په نظر راځي او دغه کجورو نن حل دا دی چې به سوچېدو واله دي، زر تر زره دا راغورځېدو واله دي. دلته دا سوځولی شوي دي، بعضې شیدونه خو دلته دا سوځولی شوي دي. دې کې اور لګېدلی خو پته ده خو دا بعضې څیزونه خو دې غورځولي نړولي دي دروازې وړي د کسته یې نړوي ګملې ماتې دا مخامخ نو دا خو دا اوس وګوره ته یو لکه دا خو سرکاري ځای و که نه نو سرکاري ځای نه ته څنګه یو څیز وړې او داسې ماته ګیټ مات هر څه مات ته ما دا ووایه. دا چې د پارک حل دی دلته به ډېر لوی تعداد کې خلک راتلل او هغوی به تفریم کوله او علم به یې حاصلولو. د سیر و تفریح نه علاوه د مقامي د حکومت دپاره د آمدن یو ذریعه م وه. دا چې دا پکې مین چې کوم حال دی دلته کې ریسپشن و یو پوره نظام و. هغه نظام ولې داسې پروت دی د دې تپوس په ګرانو کتونکو تاسو کوئ. دا د ګملو حالت او داسې ښکاري چې لکه کوم ځای ته یو خلک لاړ شي او توړ پوړ وکړي د دې توړ پوړ شوی دی. نو بس دغه صورتحال دی. راځه د دې باغه طرف نه فوټوان والو. راځه دا د تاسو اندازه وکئ. راځه چې بس بند یو منټ. ګرانو مینوالو دا د داخلو پارک دی په مین جی ټي روډ باندې پروت دی د نوښار او پبو ترمنځ او که مونږ ووایو د نوښار او پېښور په منځ کې دا ډېر یو ډېره لویه ځمکه ده. د دې دا بوټي م تاسو وکتل، د دې دا تعمیرات هم تاسو وکتل، دې باندې چې کمې پیسې لګېدلې وي نو د هغې څه فایده وشوه، حکومت ته څه فایده وشوه، قوم ته څه فایده وشوه، قومي خزانې ته څه فایده وشوه. په کروڑونو روپۍ هغه ټایم کې په دې لګېدلې وي او دوه ځل یو ځل پارک جوړ شو، بیا په دې کې بوټانیکل ګارډن جوړ شو، پېښور یونیورسټۍ ته حواله شو، بیا په دې باندې څه کیس و. به هر حال د عوامو حافظ صاحب دې کې ګوره پولونه لګېدلي وو. ما په خیال سولر داسې دې کې دا چې کم پولونه ته ګورې که نه کې سولر هم داسې لګېدلې وي او پولونه چې هغه اوس نشتې غیب دي. نو خیر هغه چا وړه دغلته اوس ورته دغلته به کم چې کم لایټ سیسټم و دی کې. دا دلته کې تاسو ته که ښکاري نو دلته دا ګورئ
دا ځای په ځای لګېدلي دي دلته اخر دې کې به لایټینګ کمبې وي جی کمبې څه شوې کمبې څه شوې دې ځای کې کمبې وي نو دی چې مونږ لکه ګرین پاکستان جوړو ته ما دا ووایه ته چې هغه کوې نو دا ټول وچ شو دا نه به تپوس وکړي دا څنګه چل دی نه کې نو دا مو تاسو یې پارک یې لا جيمو هو دلت الشوطان من لا دي لا ورنو مرتين چای ور دینه بس نه کدا خو دې سوکیدارانو ته پکارو دنیا خلک دې بس راځي وړي چې سوکیداران کوم دي دې سوکیداران دا لا سپورت اوس دلته یې څوک نه دلته او جنګي خلک وړي ما سری ما کوډریان وړي که دا سیم په سړک کې دا سوالي بس رواني خو په ساګان نه دا وایي چې پولیس ته ونی چوالي هغه دا ونی چوالي کنه دا سکه دا سو ګردن ایران والے په یو ما پاترانو نو په دې ریړه بوزو شو تا وای ما لرګي والي وتا راوړل نو پور دی وران شته خپل شو تل نه خلاصې کوم دا چې مونږ شو تل مونږ دا ټول چوالي دا ونی والي دی کوم ځای کې ګرځي دونو ونی والي په دې کجوري وس نه رسي په کجوري وس نه رسي یو کار بل سو وخت وړاندې پکې جنریټر ری وی راوړي کای به ها پای وی وای ګرانو مینوالو دلته د دې مقامي خلک دی مشران وای دلته جنریټر اره راتلی او غټ غټ پټي والے شوی دي او په دې کجوري پرشتیا کوی نو وسه نه دی رسیدلې غنی دایم والے نور په غنډه تار غار فيو او چې کم غیر چا پیره جنگلی وي اوسم کا چا وس رسی او سکټ کولې شي نو پروډ باندې روان شي د لری سره او ډیر زړورتیا سره په دې جی ټی روډ باندې دا غي هیڅ څه تاسو نه کوي چې دا جنگله چته وړي دا خخت چته وړي دا گیټونه چته وړي دلته نه دا تاسو بخکاری دا مخامخ اومو قتل دلته لرګي جمع کې بیا پسې رشکیره برشکو کیږي د دې نه اصل د دې نه بل څه خو زمونږ دلته شوتل دې داسې غلي دي چې مونږ تیرېړه راولو کنه نو چې مونږ واپس اوس لا ټوس پرانه چوړي قسم دې پنی مې را سره وکړ پنی مونږ مېش پدیر در مېش دې نیم مو ته نه لرو لا الله دې خیر وکړي دا ګرانو مینوالو زاخیلو پارک دا بوټي چې کم والے شوي دي او دا کم چې پاتې نو حقیقت کې په دې وخت په دې وس نه رسي او خلق راځي بس صرف هغه گیټونه باقیات د دې یوړې شو دلته سپي دي دلته زناور دي او دغه حالت دی دا تاسو تخکاری نو پکار دا دی چې د نوخار مشران دې طرف ته توجه ورکړي او دا بیا هغه شانتي سرسبز و شاداب پارک جوړ شي دغه د ذخیرو پارکو دغه صورتحال دی او دا خپلو مشرانو ته ورسوئ او د دې تپوس وکړئ ډیره مننه الله پامان